ستړي مشئ د فیسبوک څومره هم لیدونکي د ټیمونګ د سونه پښتونخوا د فیسبوک په پاڼه هم لایو او زمونږ موضوع تاسو ته بخکاری او په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې اترې وشوې چې مهنګایي وخت سره چې دا هغه زیاتیږي د دې وجوهات څه دي اسباب څه دي او د دې لپاره د حل یعنی د سلوشن څه دی هغه لار کومه ده چې هغې حل طرف ته مونږ لاړ شو. په دې باندې ډېرې زیاتې خبرې اترې خو الرډي تاسو سره روانې دي، الرډي تاسو سره خبرې پې وښه شوې، خو اوس فیسبوک لیدونکي هم خپل کمنټس د لار چې دا په دې باندې مونږ سره خپل خبرې هم کولی شي او مونږ سره په دې باندې خپل تجویز هم پیش کولی شي چې څه هغه لار ده چې مونږ هغې دپاره کار وکړو، ځکه مختلف ملکونه په ورلډ کې چې هغه د مهنګۍ په لت کې دي، دا ټیک خبره ده، خو په بیا هغې دپاره څه کول پکار دي. په دې باندې ریډیو باندې خو الرډي ما ډېرې زیاتې خبرې وکړې، خو اوس د فیسبوک لیدونکو ته دا میسیج یا دا خبرې یا چې د هغوی سره به خبرې اترې هم کېږي او د ریډیو اورېدونکي هم اواز اوري. زیاتره داسې څیزونه دي چې هغه وجوهات له وجې چې دا مونږ ډسټرب کېږو. ډېر داسې ملکونه دي چې هغوی مهنګۍ طرف ته روان دي، هغې کې مونږ هم چې دا یو، خو بیا هم مونږ بعض څیزونو باندې چې دا کنټرول بیا هغه مونږ ته لګي چې روان دی، وخت سره مونږ ته هغه څیزونه لګي چې په هغې باندې څه نه څه کار روان دی. مونږ که خبره وکړو کله هم چې د مهنګۍ خبره شي نو هر انسان چې دا یا یو خاندان یا معیشت خبره که کوو نو هغه په هغې سره متاثره کېږي چې کله د مهنګۍ خبره راځي نو بیا د دې دور مطابق خامخا څه نه څه خوراک پکوي، څه نه څه به اچوي، څه نه څه به چې دا ځان دپاره لار جوړوي، خو هغې دپاره مونږ ته څه څیزونو روکتام هم پکار دی چې هغه مونږ په هغې باندې هم کار وکړو، ځکه بعض څیزونه مونږ ګورو هغه ډېر په تیزۍ سره قیمتونه چې دي هغه مخکې روان دي، خو بعضې داسې دي چې هغې قیمتونو تیزي چې ده تیزوالی ولې ځي هغې کې زمونږ چې ده څه کردار داسې ادا کېږي چې دا تیزي پکې نه وشي او مونږ چې دا دغه څیز کنټرول کړو. هغې دپاره یا داسې څه وجوهات دي مونږ که خبره وکړو بعض څیزونه چې دي هغوی مونږ ایکسپورټ کوو یا امپورټ کوو یا مونږ هغه راغواړو یا مونږ هغه بل ملک ته ورکوو. اوس هغه ډیپینډ کوي زمونږ په کوالټي باندې. هر هغه څیز چې پروډکټ جوړیږي چې هغه په پاکستان کې جوړیږي چې هغه یو برانډډ یو ښه څیز وي نو هغه به خلک ډیمانډ ډېر زیات کوي. نو دې سره زمونږ هغه په دې باندې ټیکس چې کوم راځي زمونږ چې دا کمې ادارې یا کوم کمپني چې هغه جوړوي هغه حکومت ته ټیکس ورکوي پې هغه بهر لیږي نو دې سره زمونږ انکم چې دا هغه زیاتېږي. نو دې سره هم زمونږ د مهنګۍ یو ښه لار دا ده چې هغه کموالی پکې راتللی شي. بل مونږ که خبره وکړو ډېر زیات څیزونه هره خبره تړلې هغه په پټرول ډیزلو سره ده. کله هم چې زمونږ په ملک کې یا په ورلډ سطح باندې یا په نړیوال سطح باندې کله دغه شانتې تاوتریخوالی سټارټ شي څنګه چې اوس د ایران او د اسرائیل ترمنځ چې کوم حالات روان دي دغه کشیدګي نو بیا مونږ یا زمونږ حتې یا زمونږ ملکونه یا زمونږ ملک یا دغه شانتې ارد ګرد کوم خلک چې دي ملکونه چې دي هغه متاثره کېږي نو هغې سره به خامخا په حتې باندې اثر غورځي که هغه سیکیورټي صورتحال دی که هغه زمونږ خبره وکړو د بڑھتی ہوئی مهنګایي یعنی مهنګایي چې کومه ده هغه زیاتېږي نو دا خو الرډي په هغې سره ملزم مونږ که خبره وکړو تړلي څیزونه دي. خو اوس اهمه خبره دا ده چې کله په یو ملک کې کرپشن زیاتېږي یا په یو صوبې کې کرپشن زیاتېږي یا په یو ځای کې کرپشن زیاتېږي یا یو کس چې د کرپشن کوي نو هغه له وجې چې ډېر څیزونه هغه مافیا جوړه شي هغه ځان ته منافع جوړه شي هغه ځان باندې سوچ چې جوړ شي بس هغه هره خبره دا وي چې یاره بس زه خورم ټیک دی ویل اینډ ګوډ او بقایا د چا سوچ نه وي ورسره بقایا د چا خیرخوا نه جوړېږي نو دا ټول وجوهات چې دا کېدلی شي. او په دې کې مونږ که خبره وکړو ډېر داسې څیزونه دي چې هغه مونږ ته پکار وي چې هغه مونږ عالمي مارکیټ ته ولیږو یا چې دا مونږ هغوی نه هغه څیز چې دا واخلو. خو اوس دا ده چې هغې دپاره هم څه پکار دي څه انکم پکار دی څه هغې دپاره چې دا پروپوزل پکار دی هغې دپاره څه داسې لار پکار ده چې هغه څیز مونږ راوالو او دلته پاکستان ته راوړو نو دا هم دې دپاره سټریټیجي جوړېږي دې دپاره کار کېږي دې دپاره لیکل کېږي دې دپاره یو مختلف انګل سره ځي چې هغه څیز دلته راوړي. خو بیا په دې کې اهمه خبره دا ده چې یو ملک تا باندې بروسه کوي هغه ډېر اهمه خبره ده چې هغه څیز تا ملک ته راځي هغه بروسه کېږي بیا هغې نه پس ته چې د هغې باندې ته کار کوي نو دا اهمه خبره ده. هغې دپاره زمونږ
سیاسي خلک چې کوم دي هغوی به یووالی وي، هغوی به یو موټی وي، هغوی به د یو ملک لپاره یو ښه سوچ لري، مثبت سوچ به لري، د عوامو دپاره به یو ښه لار چې دا پیدا کوي. نو دا ډېر زیات ضروري ده. په کرنسۍ باندې ما په ریډیو باندې هم خبرې وکړې چې بعض څیزونه داسې دي چې مونږ وایو چې یاره زمونږ کرنسي ډاون کېږي بنسبت د نورو ملکونو. هغې وجه دا وي چې کله زمونږ یو کمپني یا زمونږ په ملک کې کله فیکټری دی، انډسټری دی، کمپنۍ دي، هغه کار کوي خو هغه شانتې نشي کولی چې څنګه په کار وي، یا هغوی صرف بس دې دپاره وي چې یاره بس خپل جیب ډکېږي، زما پرې روزګار روان دی، سیز روان دی، بس ویل اینډ ګوډ، بس چې دا هر څه دا کفي دي، خو هغه کریشن نشي کولی، هغه نوې سیز پروډکټ نشي کولی، هغوی پروډکشن نشي کولی، هغوی نوې سیزونه چې د هغه ایجاد کولی نشي. نو دې سره هم د ملک کرنسي چې د هغه نوره راغورځېږي. په هغې کې ډېر سیزونه دي. اثرات دا دي چې مونږ بېروزګارۍ طرف ته تللی شو، زمونږ دا اثرات چې دا کېدلی شي، مونږ هغه څیزونه چې هغه زمونږ د خوړلو یا هغه څیزونه چې هغه مونږ د څکلو یا هغه څیزونه چې هغه زمونږ میډیکل ادویات دي او یا هغه څیزونه چې هغه زمونږ د تعلیم اخراجات دي، نو هغه هم چې دا وخت په وخت چې د هغه بیا زیاتېږي، دغه شانتې بېروزګاري کمیږي، کم آمدني چې دا آمدن چې کوم وي زمونږ هغه مکمل ختمیږي یا چې د مشکلاتو طرف ته مونږ ځو. او بیا هغه څیزونه چې هغه مونږ ضرورت پوره کېدن دپاره تاسو به ګورئ چې بیا ډېر خلک چې دا هغې غلاګانې سټارټ کړي، ښه خلک وي، ټیک خلک وي، څوک چې دا نه غواړي چې یاره زه د غلا وکړم او زه د چې دا یو سټریټ کرایم وکړم، زه د په ګلۍ کې ودرېږم، څوک ته شوټ کړم وولم او زه چې دا خوراک یا سیز یا پیسې یا موبایل یا بل سیز وغیره وغیره هغه ترې راوالمه، څوک هم دا نه غواړي. خو هغې دپاره دا وي چې کله انسان مجبوره شي چې هغه هیڅ هم نه مومي، هغه هیڅ هم نه مومي، نو بیا دغه طرف ته خلکو سوچ کېږي. هغه وړوکی موبایل 2000 روپۍ باندې هم انسان وکړي. تاسو کتلي دا زموږ دپاره زنده ثبتونه دي د خاندان مختلف مسایل چې د هغوی کې اضافه راځي، وړوکو خبرو باندې شر راځي، وړوکو څیزونو باندې. دا خو زه ټول چې دا هغه څیزونه یادوم چې کم مونږ باندې اثرات دي. بیا دغه شانتې مونږ اګریکلچر که مونږ وګورو، زري څیزونه وګورو، زراعت څیزونه وګورو، هغې باندې هم اثرات غورځېږي. اوس د کې مین پوینټ دا دی چې اوس حل څه ده، د حل لار څه ده، د دپاره مونږ څه کولی شو، څه چې د نه شو. زه تاسو ته یو آسان مثال در کوم. مونږ زیاتر سټوډنټ چې دي دا باندې ما مخکې هم خبره کړې وه چې هغه د اګریکلچر یونیورسټیو نه فارغ شي. ګوره د اګریکلچر ډېر غټ رول دی په ملک کې، هر یو څیز هغه د زراعتو سره تړلی دی. مونږ که موسم وګورو نو هغې مطابق هر یو څیز مونږ فصل کرو. مونږ که هر یو څیز وګورو کیړه مکوړه راځي، نو دې دپاره چې زمونږ ډاکټري لیول هغوی چې دا معاینه کوي چې دا څیز ولې خوري، یا بې ټیمه چې دا کم څي یا کمه خاوره یا کمه ځمکه د هغه د مونږپلو دپاره ټیک ته یا د جوارو دپاره ټیک ته، کم څیز دپاره ټیک ته، چې هغې باندې مونږ ډېر څیزونه کولی شو. اوس زمونږ د اګریکلچر سټوډنټ چې کله ایم فل وکړي یا پی ایچ ډي وکړي یا چې د هغوی بي ایس وکړي یا چې د هغوی ډیګري وکړي، هغه لاړ شي، هغه کور کې کښېني، وایي یاره زه به په پټو کې څه کومه. دا مونږ ته یو ډېر داسې ناشنا غوندې څیز لاګي چې یاره زه به پټو کې ګرځم او زه به چې ما به ایم فل او پی ایچ ډي کړی. نو دا ستا چې دا موقع ده، ته یو ایکسپیریمنټ وکړه، تجربه وکړه، نوې څیز پیدا کړه، د ملک بهترۍ دپاره یو کار روان کړه. نو دا د ځای کې ته چې یو کار روان کې، نو هغه نه زمونږ د مهنګۍ یو لار چې کومه ده هغه د مهنګۍ کې کموالی راتللی شي. ځکه ډېر اهم پوینټ دی او ډېر اهم رول ادا کوي د اګریکلچر زمونږ ډپارټمنټ چې کوم دی. دې نه زمونږ د عوام ډېرې مسلې چې دا مسایل چې دی هغه ختمېدلی شي. اوس خبره دا ده چې بعضې څیزونه داسې دي چې ما په ریډیو باندې دا خبره کوله چې هغه مونږ همیشه یو بزنسمین چې د هغه یا یو بزنسمین سوچ لرونکي هغه خلک هغوی وایي یاره مونږ سره پیسې نشته. تا داسې مه کوه چې ته د کروڑاو سیز چې دا په یو ورځ روان کړي، ته وړوکي سیز نه سي، ته یو 20,000 30,000 50,000 روپیو نه یو سیز روان کړه کاروبار، په هغې کې ګټه وکړه، په هغې کې یو ځان ته چې د څه نه څه پیدا کړه. سوشل میډیا دور ده، ته یو ښه مایدار فیسبوک پیج کولاو کړه، یو دکان کولاو کړه، پکې یو سیټ اپ وکړه، پکې پلی لیسټ جوړ کړه په یوټیوب کې، یوټیوب باندې کار وکړه، ټیک ټاک باندې کار وکړه، انسټاګرام باندې کار وکړه، په ټویټر باندې کار وکړه. دا زمونږ د کور نه هر یو څیز خرڅېږي، په هغې کې خپل کیپشن ورکوه چې دا د څیز دی او د دې دا ریټ دی یا ریټ دپاره ما سره په ده نمبر رابطه کولی شي. دا یو بل لار ده. دا زمونږ د انټرنیټ په ذریعې باندې مونږ دا څیز خرڅولی شو. مونږ
د اے آی نه ډېر کار اخیستلی شو. انټیلیجنس، ارټیفیشل انټیلیجنس چې کوم دی، مصنوعي ذهانت چې کوم دی، په دې نه هم کار اخیستلی شو. بیا دې نه پسه مونږ که خبره وکړو یو سیمپلی ډېر انډه چې مونږ خبره وکړو، ایګ خبره وکړو، کور ته دې راوړه ښه مزداره نو هغه که ته بهر نه راوړې نو هغه په پیسو اخلي. خو که تا کور کې یو چرګ وساتلو نو ته به چې دا هغې نه بهر نه به تا ته د چرګ یا چرګې چې دا ضرورت نه وي چې ته هغه بهر نه راوړې، بلکې تا به کور کې لوی کړي وي، هغې به ذایقه هم وي چې سبا یې پخوي، هغه به تا ته چې دا انډې هم کوي، هغه مختلف څیزونه دي. دا لکه دا یو بل پوینټ دی چې ته هلته یو 1500,000 روپۍ لګوې چې ته کور کې دغه چرګ یا چرګه وساتې نو هغه تا دپاره هغه بچت شوې. دا اوس بجټ چې دا تا خپل چې د هغه دپاره لګیا او بجټ یو لار جوړوي چې هغه به زه څنګه د کور بجټ چې د هغه ټیکومه، یو پاکټ منی چې د هغه به څنګه زه کنټرول کومه. دې نه علاوه د کور مختلف نن سبا 240 نه واخلو 260 روپۍ کیلو مونږ که وګورو دغه شانتې دا شوده خرڅېږي یا مسته چې د مونږ والو. که چېرې تا په کور کې چلی وي، غوا وي، دغه شانتې هغه څیز وي، ګډه وي، نو هغې نه تا ته ورځ کې چې دا یو کیلو پی درکوي نو ته مستې ودرولی شي، ته چې د سوچا غوړي خوړلی شي، ته چې د شودې څکلی شي، ته چې د مختلف هغه څیزونه چې هغه ته که وګورې نو 240 ضرب 300 که نو دا 7200 روپۍ راځي میاشتې. 7200 روپۍ ستا بچت شوې کور کې. نو دا ډېر داسې څیزونه چې مهنګۍ نه مونږ صرف هر یو څیز په حکومت ورچو، هر یو څیز د حکومت نه ګیله کوو، په خپله باندې کار نه کوو. کچن ګارډن کور کې د سبزی وکره، ستا کچن هر یو څیز پې پوره کېږي. 100 50 زره روپۍ راسې خلک کور ته د سبزي راوړي، هغه سبزي ستا کور کې چې د هر څه حل کړي. 2 ټماټر دي ورځ کې خامخا ټماټر سره کېږي، یو 2 ټماټر سلن ته ور واچوه، ښه مزدار پوخ شو، کور کې هر څه کوي. بل اوس بجلی ده، خلک چې دا دې نه تنګ دی، بجلی نشته، دا نشته، سولر دې ولګولی، یو بیټري دې ورته واخیسته، کور کې تا هر یو څیز نه خلاص شوې. ستا چې دا ټیکس بعض څیزونه چې دا کوم هغې مطابق پخ کوي، خو ستا هغه بیل نه خلاص شوې چې بجلی بیل راغلو، دا راغلو، هغه راغلو، ښه مزدار هغه څیز ولګوه او تا چې د هغې څیزونه نه خلاص شوې. نو ډېر داسې څیزونه دي مونږ که وګورو هغه مونږ کولی شو، خو مونږ د خپل ډیمانډ او مونږ خپل سورس نه یو خبر، مونږ د خپل طریقه کار نه یو خبر، مونږ وس لرو د خپل پاکټ منی، مونږ جیب کې کومه خرچه چې د هغه مثال کې طور پر زما 100 روپۍ ده او زه اخلم د 50,000 روپۍ څیز، نو هغې دپاره به زه چې لار پیدا کوم، چې لار پیدا کوم ما ته به غلط سوچونه راځي. نو دا ټول څیزونه زمونږ عوامو ټیک دی، بعض څیزونه د حکومت په کار دی چې هغې کار وکړي، غټ انډسټرۍ کولاو کړي، کمپنۍ کولاو کړي چې خلک لاړ شي هلته مزدوره وکړي، خلک لاړ شي هغلته فایده واخلي، خلک لاړ شي یو ښه ډیګري لرونکي خلک چې دا ایکسپرټ خلک چې دا هلته پکې کار وکړي. دا ډېره ښه خبره ده، خو څه څیزونه مونږ ته هم په کار دي چې مونږ هغه خپله وکړو. ودونه به وي، تاسو به کتلي په 10,000 روپۍ به یو جوړه واخلي، هغه بیا کال کې نه اچوي، بل واده کې نه اچوي، وایي دا خو ما په ده واده کې فلانه فیمیل یا لیدلې وه، زیاتره زمونږ د خویندې دغه شانتې کوي. نو یا واده کې چې دا په 2.5 لکه 3 لکه روپۍ یو کپړې والی، جوړه والی د دلهن دپاره، هغه ښځه دپاره چا چې واده وي، نو بیا هغه په کال کې په 2 کاله په عمر کې بیا نه واچېږي، ولکه د دې څیزونو څه فایده. دا څیزونه مونږ ځان ته په خپله باندې راوستي. ډېر زیاتې خبرې اترې خو په دې باندې کېږي، خو بیا هم ستاسو کمنټ، ستاسو مینه هغه روانه ده، هغه به هم د پروګرام برخه جوړو. تاسو پروګرام چې د نور ملګرو سره هم شیر کولی شئ، خو غواړم چې ستاسو کلونه هم د پروګرام برخه جوړه کړو. زو کال طرف ته چې څوک دی راسره. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروګرام کې هر کله درته وایم، څوک او کوم ځای نه؟ جی ستاسو اواز کټ کېږي. څنګه؟ فاطمه بنو. فاطمه بنو هر کله وایو. جی فاطمه څه به وایې؟ هلو ښه، د دې خوراکۍ مونږ له اواز نه راتلو. تاسو بیا ټرای کولی شئ په 091-5254143 یعنې 5254-143 باندې ستاسو کمنټس هم روان دي، هغه به هم د پروګرام برخه جوړو. حضور کال طرف ته چې څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی. پروګرام کې هر کله درته وایم، څوک او کوم ځای نه؟ صحیح د مستی کال شو. ښه اوس وایه څنګه پروګرام اورې؟ پروګرام اورم، ټاپک مې هم اورې نه. ښه بس چې پروګرام اورې نو څه به وایې سره؟
بای ګراني ډېره زیاته شوې ده. نو هغې به نه خو ما خبرې وکړې حل منې خبرې وکړې ته څه وایې چې یاره دې دپاره څه کول پکار دي داسې نو بای موږ خو چې غنم مو ټیم شي که نه مهم. نو بیا توړې ارزولې شي چې غنم ختم شي بیا توړې ګرانې شي. تاسو خپله ځمکه شته او ځمکه مو واده چې 40 لکه روپۍ ځمکه مو خاصه کړه خرڅه مو کړه او 45 لکه روپۍ مو خاصه ورلګه اوس په څومره وي اوس شته څه نه څه که نه شته او شته ده یو 3 سالون تېره به شته 3 څلور چېرته دې ځمکې باندې څه کرلي دي او کرلې مو جوار مې وکړو جوار مو وکرلو او دې نه پهله مو څه کرلي وو پې پیاز مو کرلې ها پیاز مو کرلې پیاز او پیاز مو کرلې تقریبا څومره ګټه یې وکړه که مونږ ته وویله شي 2-3 بجې خو مې کړي ښه 2-3 بجې ګوره دا وګوره تا ووایي چې مهنګۍ کور کې هغه پیاز به تاسو ته ځا چې د خوړلي د خپلې ځمکې ټیک شو اوس د جوارو کرلو دا به هم خرڅ کې نو دغه شانتې لږه لږه ګټه چې کېږي مختلفو ځایونو کې نو هغې سره چې دا مهنګۍ کنټرول کېږي ما له بازار ته ولې تلک پکار دي چې زه بازار ته زه په کلي کې پاتې کېږم نو زه بازار ته ځم او سبزی پسې نو دا خو بده خبر نه ده بالکل نو پکار دا دی چې مونږ هم څه نه څه مشقت وکړو که نه بالکل ما ته کیا سر ډون کې نه ګرانی نه نه صحیح او بای مال سر روان وکنه چې ولا لمه چې بای د کړه په څو په 1200 روپۍ نه څه شي دا په کړه کنه ها ته په 1200 روپۍ راکړې ها او اول په 1000 روپۍ اوس په 1200 روپۍ نه دیاړي نه کړه دا په کړه ها کړه یا د اواز لو دي نو کلیر نه راځي ها کړه نو بزا خو ګوره وخت سره دا سیزونه زکه زیاتیږي چې څه سیزونه چې دی هغه شانته پروډکشن نه وشي یا که وشي نو بیا هم هغوی ته هغه ټیکس راشي پې یا څه سیزونه له وجې چې د هغوی ګراني راځي پکې بالکل باید خپل کوالټي ټاپ کړو کنه خلک په ډېر عمل کوي ول په مور ډېر عمل وکړي ځکه د کال وخت صحیح ډېر زیات من خوشاله اوسې چې سره راغلی بای سره پروګرام ته کله صاحب بل د کنه وکړه ایلی بای صحیح خوشاله اوسې بس تاسو مینه ده راځئ دا تاسو پروګرامونه دي بای جی احمد دل جانا مدد کنه صحیح ده ضرور ان شاء الله کوشش کوم چې پلی کوم صحیح ده اوکې ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې ډېره زیاته مننه موږ سره دا غرور راغلو او خپل خبرې را سره شریکې کړې ستاسو کامنټس هم روان دي ستاسو میسج هم روان دي خو غواړم چې ستاسو کلونه هم د پروګرام برخه جوړه کړم او پته نشته ستاسو आवाज ډېر زیات سلو और بعض اوقات په خبره باندې پوه نه شوم شانی भाई बस बनू के 96 पर आवाज़ बंद हो गया पमख देखा सूरी पमख दे पमख दे शाखा मेरे खामोश रहने से नाराज़ ना हुआ करो और शरीफ लोग अक्सर कम बोलते हैं क्या बात है यार अस्सलाम वालेकुम سلام سر جی خیرات جوړي په خیر شکر الحمدلله هر کله درته وایو په خیر راغلی الحمد شکر دې تاسو خو براشینار نه بتا مازه سره څوک براشینار نصرت بنگش پراشینار نه سمونه سر خیر سهلتی خیر نصرت امن دی ژوند خدي شکر الحمدلله شبا سور دي کیږي برنه دي مسلمان دا سوې پراشینار خو ډیره خپل علاقہ ده الته خو چې باران نو سم یخوي شطار ګرځي نه سمانه معنی لوچي مچي د نیو خرو به وکي خون خو به کړه و چې درغله و پرچینار خو زما ډیر خوخه علاقہ ده او بیا په دې کې مرغان ځای چي دي شکر دې خسر دې نو خپل ما ګول لیدل لوچي مچي منده دي خار ګنده سی ویډیو درې ها او زما ولا برخه به داسې وږي کنه پستار ګوډ رې سره وڅ دروېلې ګو نه زما برخه به داسې وږي چې تاسو سره کم نږدې ګوند کې خلک وي کنه چې هغه یا غریبان وي یا هم خیر ضروری نه دی چې غریب وي یا غریب پسې وګرځي یا بچدا یا ته نه ملويږي خو بیا هم که غریب ته پیژنې نو هغه لبه ورکه کنه ګوند کې بچدا 1 کیلو ورکه بس ډیر دی ما سر جی ته دا په کور د چته نه ویږي نو لارې کې مې روډ نه خونه ده بس سیره وی ټولي وړي تعالی په پته وی نور چې د بزما برخه د چاته ورکه بس چې هغه وس نه لري
نه نه ان شاء الله ټول یو دي دا په باندې نشته بیګانه لګه بو درد لیکلي متصاب به خال کې وړي ابو دي هغه کوي بیا خو نه کوي ګټه او بالکل نه بس خبره ده چې سر دي ماشاءالله ته په خره وړه د خار چې لګون د الته مو چوالي دي کو غنمې دي شولې دي شکر د خپل گزاره چلیږي پیاز میوز دي کنه بس تاسو دا وره نه خبره ده استاد خو چول ډیر زیات مشهور دي تاسو ته سوې هغه تاسو ته غوټي ورچې مو ته خپل کورمې چولې تاسو ته غوټي ورچې کورمې چولې ډیر مشهور دي بالکل زه درغلم زه د یو 2 کال کېږي 2.5 کال بلکې 2.5 کال پهله درغلم نو پړه چینار ته نو الته ملګرو سره چې دا غوي شپې جوړې کړې دا کورمې چولې نو زما ما ډیر زیات خوړلې وي خو چې یو دا سرګوي ته پوخوګه چې بلکې څنګه چې چرګ ته پوخو کنده چې چولې ته بخي نه چرګو پکې میانس کې پکې هغه کې غوړی مړی سټ اپ هم کړو کورنی غړي په یس هغه مستو وغیرہ او چرګ او بس هغه سيزونه کورنی غوړي نو ډیر خوانه هم کړو کې سره او جمی کې تلی انت دې مې د انګريزانو بنگلاديش سپین غار کې کنه مخکې تاریخي کنه صحیح مخکې انګريز حکومت په تیر شوی هغه ته ټول ورسې کې خبر نه څوک چین چې کنه ډیره خولي بنگلاديش مو زیړون سایډ واکسي کنه مو خولي لکې دي جی بس الله د زمونږه دغه زیونه آباد ساتي او ډیره زیات مننه خوشاله اوسئ چې راغلی خوشاله باشي مننه خوشاله اوسئ ډیره زیات مننه زمونږ د راغلو پړه چینار نو او پړه چینار ډیره ښکلې علاقه ده او سلامونه مینه او احترامات ومنئ ارجی صبر بالاګړی نه سلامونه کوي وعلیکم السلام ابو ذر چرسده سلامونه کوي وعلیکم السلام وی السلام علیکم بای بالکل وعلیکم السلام ډیر زیات مننه حضرت خان سرجی حالات ډیر خراب دي په دې ور سره هم خبرې وکړي کم ځای کې خراب دي الله دا زمونږ ملک پاکستان کې زمونږ په خوره باندې زمونږ په خیبر پختونخوا زمونږ په بلوچستان زمونږ په سند زمونږ په پنجاب چې چېرته هم زمونږ خلک پاتې کېږي کم خلک پاتې کېږي څنګه خلک پاتې کېږي الله د په دو سیمو باندې ښکلی امن یو جنډه وغورځوي او دغه علاقې سپیشلی زمونږ د خیبر پختونخوا علاقې بیا زمونږ چې کم دهاتي علاقې دي چې هلته کې څه نه څه واقعیات کېږي څه نه څه حادثې راځي څه نه څه چې د دغه شان ترهګرۍ چې کوم هغه لړ دی یا هغه یو بوی مونږ ته راځي نو الله د هغه ختم کړي حضرت خانه خوشحاله اوسئ ماشاءالله بہت خوبصورت جناب اور ډېره زیات تمنا ستاسو هم خوشحال اوسئ علیستان نایس وعلیکم السلام ډېره زیات تمنا سلامونه مو کوي سلام السلام علیکم यहाँ से डाउनलोड के अलावा भी دا سری کې سر ډاونلوډ لیکلي خو بیا په پوه نه شوم تو لایک ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسئ او وی صرف چې دا هر یو څیز ډاونلوډ کول نه دي پکار لږ غور هم کول پکار دي پې چې یاره زه څه ډاونلوډ کوم څه نه اور ډېر ښکلې خبره یې کړې خوشحاله اوسئ الحمدلله مراحل سلامونه کې خلوص اور سچائی سے لیکلی ثابت نہیں کی جا سکتی انہیں ثابت کرنا وقت کا کام ہے گڈ ډېره خبره ښکلې خبره دې وکړه السلام علیکم میں ہوں حمداللہ ملاحل فرام کویټا ویلکم ټو دی شو خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه الحمدلله کویټ څخه موږ سره په لاین دی د کمنټس د لار فیسبوک د لار شفیق الله شاداب چې د سلامونه کوي وایي شفیق الله شاداب یم د بدنو دا کومه علاقه شو هلکه دا راته ووایه او ډېره زیاته مننه ستاسو خوشحاله اوسئ اور د فیسبوک څومره هم لیدونکي دي هغوی نه به اجازت واخلو او موږ به بقیه پروګرام چې د هغه مخ په وړاندې به ځو خو کوشش کوئ چې څه نه څه چې د تاسو په خپله باندې هم کار کوئ ضروري نه ده چې هر ځای کې حکومت څه د موږ ته ورسي بعض څیزونه داسې وي تاسو به کتلي چې بازار ته موږ لاړ شو یا هلته ECDC چې دا ولاړ وي او بقیه هغه لیسټونه چیک کوي د سبزیو ریټونه چیک کوي مختلف څیزونه ریټونه چیک کوي خو هغه ټایم ریټ لیست چې کوم وي هغه دوکاندارانو یوښي بیا چې د هغې نه پس د هغه بدل کړي نو دا څیزونه په خپله تاسو چیک کوئ خپله ریټ لږ چا کوئ خپله لږه خبره ورسره کوئ دا مونږ دا د نه ما یېرېږئ دا ورته وایه خو په طریقې برداشت سره صبر سره جګړې به نه کوئ چې یاره دا سیز په دومره دی ته ولې دومره ګران خرڅوې ځکه چې هر ټایم نه ایسي درېدلی شي نه پولیس والا درېدلی شي نه بله محکمې والا شپه ورځ ودرېدلی شي ځکه مونږ ته څه احساس کول پکار دی مونږ ته لږ چې دا سوچ کول پکار دی چې یاره ټول عمر خو به زه په دې دنیا کې نه یم لږ سیز په ایماندارۍ شي صحیح شي طریقې سره شي نو انشاءالله هر یو سیز به چې د هغه ټیک شي ډېره زیاته مننه د فیسبوک اورېدونکو نه اور مونږ به چې دا ریډیو باندې خبرې ترې روانې وي